نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوراک سکاک څنګه کول هغه بارکه نو سورہ نمونګه خبرې شروع کړي سنت نو فرمایي چې یو خدا را چې پزمکا یا په فرش خوراک کول دا سنت دی پزمکا باندې اوس که ضرورت یا مجبوری وي نو خامخا بیا خلک کورسو کې کیږي په خلاف سنت دی او سنت دار چې پزمکا باندې وخوړل شي بل دا چې خوراک سکاک تکینون سنت دا دی چې کېړی به وباسو دا سنت کېړی وستل که بل فرض ته داسې ځای کې یې چې هلته لکه اوس ټیبلې لګېدلې کورسۍ لګېدلې نو هلته خو څوک نه وباسي خو کور کې یا دسترخوان ته یا پاک ځای کې ته پزمکه کښېني او کېړی نه وباسي نو حرج پکې بنی خو خلاف سنت نو خلاف سنت کې حرج رالو چې مطلب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو خلاف کار دی بلدارا چې ډیره زیاته ګرم روټۍ یا ګرم تلکاری ګرم سیس خوړل دا خلاف سنت دی ډیر تیز ګرم چې ورته وي دومره ګرم چې مطلب خوراک کې تاسو تکلیف درکړي نو ډیر ګرم خوراک کول دا خلاف سنت دی او معتدل ګرم دومره ګرم چې هغه ته خامخا عمره ګرمولم غواړي چې ډیر زیات یخم سړی نشي خوړی نو څومره ګرم چې عام انسان برداشت کوي یعنی معتدل ګرم چې ورته وي چې نه ډیر ګرم وي نه ډیر یخ وي نو هغه بیا صحیح دی او ډیر زیات ګرم خوراک څښاک کول چې دی نو هغه خلاف سنت دی یعنی مطلب سنت خلاف دی چې داسې انداز کې وي چې تاسو تکلیف خو نه درکوي که اکثر دومره ګرم وي چې انسان هغه ژبه بالکل وسوځي یا مطلب بس هغه نوړی اړی راړی بالکل چې دا خو مې څه اور ور واچو بل دا دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ګرم خوراک کې برکت نشته دا بالکل تیز ګرم نه چې کوم نه چې خلاف سنت راوځي د برکت نشته دی د دې نه مطلب دا شو چې معتدل ګرم نو هغه برکت چې کوم یاد کړي نو بیا پاږي دې کې برکت وي بیا نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلا خوراک کا کې هودل شي او ګرم وي چې ډیر زیات ګرم وي نو انتظار ورته وکړي انتظار ورته وکړي چې دومره شي چې د خوراک د پاره تاسو اسانتیا شي یعنی ډیر ګرم چې وي اوس کې خودل شي اوس الته خو ویل شي چې ډیر ګرم خوراک کول دا خلاف سنت دي نو اوس که بل فرض کې خودل شي نو هغه ته بیا انتظار کول چې لکه څه چلو شي یخشي ګوره دلته کې انتظار یاد کو نو الته ورپسې فرمایي چې پوکی به نه ورکې خوراک ته پوکی ورکولو منی راغلی اوس انتظار پیغمبر علیه السلام یاد کو دی مطلب دا شو چې پوکی نه منی راغلی نفخنا منی راغلی چې پوکی به نه ورکې خوراک ته د یخېدو د پاره ورنه بیا به داسې ویل چې انتظار مکو پوکی ولا ورکوه چې نو پوکی نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منی راوستی دا او انتظار وکړه چې لغونتي یخواله پکې راشي او اکثر ملګری که تاسو ګورئ نو بیا انتظار هم کوي یا که تاسو سره داسې سسیز وي لکه ګټوي سبل شي توله پاغي هوا کې نو پوکی نه خو بچ شو نو کم از کم د یخولو د پاره بل څه طریقه ته اختیار کا او بهرحال دینه منی راوستی چې پوکی ورکول دا ټیک نه بل پیغمبر علیه السلام فرمایي چې خوراک کا بویول دا خلاف سنت دی بویه چې دا څنګه نه او کبل فرض تلکاری خراب وي نو تاسو فورن وړي سره پته لګي چې لکه بالکل خراب وي یا د خوراک نه ویو او چې څنګه خلی ته نزدیکي بیا هم درته پته لګي خو ته قصدن بویو ما خوراک سکا ته خپل پته لګي هغه تلکاری بعضی فروټ وغیرہ خلک بوی د تجربه اعتبار سره چې خوګ دی که خوګ نه دی نو هغه دینه مستثنا دی هغه بیل شي دی ولیکن تلکاری روټي وغیرہ بویلونه دا خلاف سنت دی ګوره خلاف سنت دی مطلب دا نه چې دا د الله حکم دی که چا دا شکارو کو هغه ایمان نه وته یا مطلب کافر شو یا ګناګار شو پیغمبر علیه السلام کومه طریقه خو دغه هغه کې به خیر وی کنه نو که بل فرض تا په خطا یا تا نه اوشو دا مطلب نه چې دلیر غل ګناګار شي خو خو کار دی ونکو لکه پیغمبر علیه السلام یو سلام مونږ کړی وو او تا هغه پکار دا و چې تا نو کړو تا کو بیا داسې نه و پکار بل فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شپې روټۍ چې دا خورایو وی رات کا کانا ترک مت کرو د شپې روټۍ بالکل مپرېږدئ چې نه بخورم
پیغمبر علیه السلام فرمایي چې بسمار ستا په یو موټي کې یو څو کجوري راځي پنځه شپږ دا اخره خیر دی دا لغون د کجوري اخره خو سنه څخه مخه اخره وای ځکه چې څوک د شپې روټۍ نه خوري نو دی به زر بوډا کېږي نو د شپې روټۍ سنه څه خوړله دا سنت دی مطلب خوراک پکار دی او که داسې اوس یو سړی بیمار دی او ته تکلیف ته ته نه خامخا بخوري نه خو یو څو ورځو ته بیمار دی او عذر دی هغه ته ډاکټر ویلي نه بخوري اوس ته ورپورې خالي دی چې نه نو لږه خو بخوري هلته غلی ویلي که لږه دې وخوړه نو بیا به نور هم سیوا شو ته نه لږه بخوري نو هر ځای کې خپله موقع یو کېدای شي هغه ته ویلي کولي خوړه نو نور هم تباه شي او ته نه لږه خو بخوري او دوه وړی به کې خو خورې به نه دا هغه کس دپاره دی چې سم دم دی او هسې به څه نه خوري نو لهذا سنه څه خوراک پکار دی که غار سی وي ضروري نه ده چې اوس خامخا د محمد یار دوه روټۍ وخوري چې نه ولې دا خو کتاب کې راغلي نو داسې به هم نه کوو چې بالکل ځان باندې بوج راولو بل چې روټۍ وخورو نو فورا نه اوده کېدل فورا نه اوده کېدل فورا نه اوده کېدل وجه دار وي دې سره بدن کې سختی پیدا کېږي قساوت ورته وایي قساوت وایي دا پیدا کېږي نو لهذا سنه څه لغونې چهل پهل کولو چې یو څو قدمه سړی والي لغونې ته چې برانډه کې کمره کې هم وګرځې نو مطلب څه چهل پهل به وشي داسې نه چې خامخا تو اوس وایي چې زه به بار ځم او سخت یخني او توتې نه بار به خامخا ځي نو خپل کور کې سړی ګرځېدی شي ګرځېدو نه مطلب دا نه چې ته به چکر ته ځي خو سنه څه یعنې مطلب چې ستا بدن حرکت وکړي هغه کول پکار وي بل عام تاسو ګورئ اکثر جمعات کې لکه تبلیغ والا روټۍ خوري یا داسې نور څوک نو جمعات کې خوراک کول دا سنت دي خدا سے نه چې موږ ولیمه هم دلته بیا ورکو لکه دا سنت خو به قدر ضرورت یا عذر راشي یا مطلب حاجت راشي کنه داسې خو نه چې لکه مثال بس اوس موږ وایو بس اوس دا خو ډېر ښه کار وشو نو زموږ څه کار یې موږ به دلته روټۍ ورکو نه دا خو جومات دی او که بالفرد داسې استاذ وي یا مېلمانه راله او د عالمان راله یا څه پروګرام دی اوس بل څه لار نشته دی یا تبلیغ والا راغلی یا څه بل څه طریقه راله او روټۍ خو اکثر تبلیغ والا روټۍ خو جومات کې نور خو داسې تقریبا داسې سني او جومات کې خوړل داسې شی دي سنت خو سره د آداب او د لحاظ نه سره د جومات د خیال ساتلو نه سره د جومات احترام او عزت کولو نه مونږ هغه شی شته نه نو لهذا هغه سنت نو بیا مطلب کول ادا کول نو بیا بل فساد ته جوړ نشي بهر حال الله دې مونږ ټولو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي اللهم صل علی محمد